السلام علیکم. نن سبا په میډیا باندې یو ډیر اهم کیس چلیږي چې کم ته 190 میلیون پاوند القادر ټرست کیس وای. دا کیس څه دی او په عمران خان ولی جوړ کړي د دې پس منظر څه دی ما وی چې نن د تلک تفصیل وایم. په انګلند کې یو ان سی ای اداره ده، نیشنل کرایم ایجنسی. هغه یو 50 ارب روپو ترانزیکشن ونیو چې کم د ملک ریاض د زوی او د میا نواز شریف د زوی حسن نواز په منځ کې شوی و. هغه نه یو پراپرټي د ملک ریاض زوی اغستې و او دا پیمنټ ورته کړی و. هغه پیسې بیا چې وی هغه فریز شوی او په دې باندې فریز شوی چې هغوی دا وی چې کیدی شي دا پیسې په منی لانډرینګ کې استعمال شوي او یا دا پیسې د خپل ملک نه څه په 2 نمبر طریقه باندې راغلي. هغوی چې بیا دغه وکړو د دې انویسټیګیشن وکړو نو د کوټ نه بهر د ملک ریاض دی د فیملی او د هغه ان سی ای یو سیټلمنټ وشو او هغوی ته وی چې دا پیسې ستاسو دي تاسو وړئ شئ. خو کې یو شرط کې خودو چې دی له د حکومت پاکستان اجازت نامه پکاري. دغه پیمنٹ بیا عمران خان حکومت او هغوی کابینه کې هغه مسله کې خوده او هغوی منظوري ورکړه چې دا پیسې دی راشي. د دې نه مخکې داس چل شوی چې د کراچۍ بهریا ټاون یو کیسو چې په کم کې هغوی د ملک ریاض باندې دا الزام و چې د ځمکې په ارزان قیمت د سند حکومت نه اخیستې دي او په هغې باندې 450 ارب روپۍ جرمانۍ ښودې وه چې کم به هغوی کیستونه کېښوده. دا پیسې چې کله رالې نو دا ډایرکټ د سپریم کورټ په اکاونټ کې جمع شوې او د سپریم کورټ په اکاونټ کې چې پیسې جمع شوې نو هغې باندې بیا حکومت پروفیټ هغه انویسټ کړي او پروفیټ په ملاوېدو او اوسه پورې په هغې باندې 13 ارب او 90 کروڑ روپۍ منافع ملاو شوه. دغه پیسې چې وي د سپریم کورټ د ملک ریاض د فیملی وي د انګلند نه رالي صرف هغوی ته د حکومت پاکستان د اجازت نامې ضرورت و او د عمران خان حکومت ورکو او هغه د ملک ریاض په کاته کې چې کم 450 ارب روپۍ په هغه جرمانه وه په هغې کې په سپریم کورټ کې جمع شوې. په دې کې اوس په عمران خان باندې کیس کړی چې تا په دې 190 میلیون پاوند کې څه کرپشن کړی. دا پیسې نه د عمران خان په اکاونټ کې راغلي نه د بشرا بیبي په اکاونټ کې راغلي. دوی الزام لګی چې القادر ټرست کیس چې کم دی چې کم په جهلم سره په شړو کې یو ارزانه ځمکه اخیستې شوې ده او په هغې کې یو یونیورسټي د سیرت النبي دپاره جوړې شوې ده چې دا یونیورسټۍ له ځمکه ملک ریاض اخیستې ده او عمران خان وله دغه پیسې بیا په دې ورکړي. هغه ځمکه هم د عمران خان په نوم نه ده رجسټرډ، هغه د زلفي بخاري په نوم رجسټرډ ده. عمران خان او بشرا بیبي په دغه کیس کې ټرسټي دي او نه د هغې نه 1 روپۍ تنخوا لي نه 1 روپۍ فایده لي او القادر یونیورسټۍ کې ماشومانو ته هر شي مفت ملاویږي. کیس دا دی خو چونکې ریاست د عمران خان خلاف انتقامي کارروایانې کوي نو په دې وجه باندې دا جعلي کیس جوړ کړی. د نیب وکیل نه تپوس وکړو چې پیسې چرته دي وی پیسې د سپریم کورټ په اکاونټ کې دي نو عمران خان پکې څه کرپشن کړی. پیسې رالې د سپریم کورټ په اکاونټ کې تاسو یې راولې په خپل اکاونټ کې جمع کړئ د حکومت پاکستان چې ستاسو دا اعتراض دی چې دا د سپریم کورټ په اکاونټ کې ولید او په هغې باندې نن د سټیټ بینک نماینده وی چې په هغې پیسو باندې 13 ارب او 90 کروڑ روپۍ منافع شوې ده. 1 روپۍ نقصان حکومت پاکستان ته نه دی شوي، الټه پې ورته فایده شوې ده او په هغې کې په عمران خان باندې القادر ټرست کیس جعلي کیس جوړ کړی. دا ولې دي؟ دوی ته پته ده چې د عمران خان باندې د کرپشن یو کیس هم نه ثابتېږي ځکه یې په 200 جعلي کیسونه جوړ کړي دي. او دویم غم یې دا دی چې په پاکستان کې خو څوک چې د رسول د خدای د سیرت نوملي نو په هغه باندې سختې ورځې تېرېږي او هغوی د دین هم تنګ دي چې د عمران خان بار بار وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. تاسو چې کله چرته اتفاق وشي او القادر ټرست ته لاړ شئ په دې سوشل میډیا د هغې ډېر ښکلې ښکلې ویډیو پرتې دي نو ډېر به د زړه خوشحاله شي چې د رسول د خدای د سیرت مطابق یونیورسټي جوړه شوې چې پکې تصوف پکې پړاویږي او د هغوی زندگی پکې پړاویږي او په هغې جعلي کیس کې عمران خان
په جیل کې دی. نو زم چې دا خو د عمران خان د پاره ډیر اعزاز دی چې د رسول د خدای د خدمت د پاره دا وی په زندګي جوړه شوی نصاب به پکې پړاویږي او هغه یونیورسيټي کې په عمران خان باندې دغه دی چې تا دا ولې جوړه کړي، دا خو ډیر لوی د اعزاز خبره. نو دا یو جعلي کیس دی، نه پکې د 20 روپے کرپشن کړي، خو دوی میډیا ټرایل کوي او میډیا ټرایل کې خبر سوی 190 ملین پاوند القادر ټرست کرپشن کیس. پیسې د ملک ریاض د فیملی دي رالی د سپریم کورټ په اکاونټ کې جمع شوي او الزام په عمران خان دی. نو دا ډرامې نورې نه چلیږي. دا ځکه خو په سوشل میډیا پابندي لګي چې هغه د سرکاري دروغو بیانیې خلاف صحیح خبره وکړي او بیا دوی وایي چې سوشل میډیا بدتمیزان دي. هغه کس چې کم د رښتیا اورېدو نه یریږي نو پوه شه چې په ده کې غلا ده. ځکه په میډیا باندې ډېر سخت سنسرشپ دی. درېیمه میاشته چې ټویټر اوس ورته ایکس وایي هغه بند دی او اوس داسې اورو ذرایع وایي چې دوی د چین نه یو داسې سافټویر راوړي چې په سوشل میډیا باندې به هم ډېر پابندي ولګي او بیا به بس څنګه چې سرکاري چینلې دي یا د نیوز چینل چې څوک اوس نه ګوري دغه حل به د سوشل میډیا هم شي، خو رښتیا نه پټیږي. ته به ډېر دروغ ووایې خو آخر به یو ورځ ستا دروغ ښکاره شي او عوامو ته اوس د دوی ټول دروغ ښکاره شوي چې القادر ټرست کیس کې د روپے کرپشن نه دی شوی، پیسې پرتی دي، پای باندې 13 ارب 90 کروڑ روپے منافع مو شوه، نه د عمران خان اکاونټ ته راغلي نه د بشرا بیبي ته، خو هغه پکې سزاوار دی. امید لرم چې تاسو به اوس د القادر ټرست کیس د پس منظر نه خبر شوي. دا ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ پیو کې، لایک کې، شیر کې چې ډیرو مرګرو ته پته ولګي چې د دې جعلي کیسونو حقیقت څه دی او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.